ها ګرانو لیدونکو زه به اوس تاسو ملوم د فاونډیشن چې کوم چیرمن صاحب دی هغه نه څو پښتنې کوو د دغه لوج متعلق باندې او د کور چې کومه طریقه وي دغه برابر کړي ورو دغه نشایانو لا دغه نشایون چې کوم دی دغه لوج سره دغه د ټلرتوب د کسب چاله مې تخایشره دای کوم سوچ کړی دی چې دوه ته لوجن کوي لوج سره دغه د ټلرتوب کوم کسب تخایب د متعلق باندې څو پښتنې ته کوم دغه تاسو ملو چیرمن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لکه څنګه تاسو پوښتنه وکړې چې دی ولا کم د کور کسب شو من خبره د غوړه دادی چې د غوړه کور زګور نه وي نو ډیر کم د نن سبا ځوانانو دی وجه نه په د نشور ووري ځکه چې په کلی کې یو نشي داسې خوشې لفر راوځي نو چې نور بیروزګار وي هغه سره هغه نستې پستې نو دی وجه نه هغه په دونه نشو په لفر ور سره ووري نو مونږ چې د کوم سوچ کړو مو ان شاء الله په مغه باندې شروعات ته دا غیلا ان شاء الله مخکې په سټپ بای سټپ په دې باندې زو فلحال ورته دا ټیلرتوب ولا غسټټ کړی او دې باره کې مونږ د معروف کروان ولا چیرمن معروف حاجی معروف افریدي د ډېر غټ شکرګزار یو چې هغه مونږ ته د وکیشنل سنټر افتتاح وکړه دلته کې مونږ ته وکیشنل سنټر کولا کړ د احساس نور فاونډیشن کې چې کوم نه ماشاءالله ډېر مریضان اوس مستفید دي او ډېر ته چلم زده کول ماشاءالله سٹارټ دي ډېر ته چلم زده کوي او لکه څنګه تاسو وکتل دلته ناست اوس مونږ ته یو پروجیکټ ملاو دا د یتیم خانه نه چې هغه ته مونږ فری کپڑے کمیدی ټیلر تو مطلب د ولا ګڼلو یې مو ورته چې ایوب کې استاد دا کومه کیسه تاسو ته وکړه چې هغه څنګه راوخته په دینه شو باندې او اوس ماشاءالله ځان سره نور اندغه شان له استادان کوي لګیا دي شاګردان سره ناست دي نو ان شاء الله امید ده چې مخکې په دې باندې موږ نورم کار کوو نورم څه سوچته نورم څه ترتیب ورته داسې د کور جوړاوه کنه نه ان شاء الله موږ ورته ډېرې را دي په دې باندې چې دا هنر باندې فلحال خو ماشاءالله موږ د لکه څنګه معروف صاحب ډېر شکرګزار یو چې هغه موږ ته دا یو سټپ واخیستو پهله سټپ او ان شاء الله فیوچر کې زموږ دا اراده ده چې دې باندې موږ د فریزرو جوړېدو چل شو ایسی ګانو جوړېدو چل شو او د الکترونیک کوم سامانونه دي نور لکه موبایلونه وغیره شي دوه لکه هغه د وکیشنل سنټر ان شاء الله افتتاح ورته ارادي شته دی او ان شاء الله ډېر نږدې وختونو کې به دې افتتاح ورته وکړو د هنر او ان شاء الله سټپ بای سټپ به داسې روانو په دې باندې صحیح ده لکه تاسو دا خبره کوئ چې داسې پکې شته چې بېروزګاره یې د بېروزګارۍ د وجې نه د نشې تخته شوي وي لکه څنګه تاسو ورته اوس د ماشینونو چل ښایي داسې ورته مثال کې نور څه طریقه جوړوئ چې داسې د فریزرو شولو او داسې نور د ماشینونو وغیره هغه ورته وښیو نو تاسو دا اقدام څنګه بلو دا ښه کار دی که څنګه که نه دی نه ماشاءالله دا خو ډېر یو دې سره یو انسان فزیکلی او منټلی دواړه انوالو وي په دې کې د انسان مطلب چې یو ذهني مصروفیات وي لکه یو کار روزګار داسې شی ده چې دې کې انسان مصروف شي نو هغې کې بس په ذهن کې صرف او صرف دا کار ولا سوچونه ته وي چې دا کار دا کول دي دا کار مصرف کړی دا به زه دې ته رسوم او چې کله انسان خالی کړي نو دا خو ټول ته پته چې بیا انسان خامخا څه نه څه غلط سوچونه په ذهن ته راځي نو موږ خو ځکه ډېر فوکس په دې شیز باندې کړی چې انشاءالله دلته موږ څومره مصروفیات جوړولی شو همدلته کې خو هسې مصروفیات چې بهر چې ده ووځي نو موږ انشاءالله کوشش وي چې د کوم هنر زده دی هغې مطابق هغوله موږ څه کار روزګار هم روان کړو انشاءالله دغه مې اراده ده ډېره مهرباني چیرمن صاحب چې په دا کم عمر ضلع کې تا دومره سوچ کړی دا او دومره د خلکو خدمت دې شروع کړی دا چې دا د نشایانو د هسپتال دومره تاسو دې وخت کې کولاو کړی دی او بیا د نشایانو د علاج سره تاسو ورته د کار یوه زمینه ترتیب هم تاسو جوړ کړی دی اشاره د ماشینونو چل ورته ښایي ټیلران مثال کې داسې نه جوړول چې بهر د نشو نه پرې منع یا نور استادان وغیره ته کوو نن زه تاسو ملوم د مریضانو سره چې کوم د نشې اخته مریضان دي په هسپتال کې موږ سره دي او دغه لو سره موږ داسې یو کسب یو زمینه مې ته برابر کړی و د ماشین والا چې هغه موږ سره د کیسو ځان هم شته د نور چې کوم بیماران چې کوم تاسو د کیوینو دغه لا موږ داسې یو زمینه برابر کړی و چې تاسو لو جلد کې کمپلیټ کیږي چې بهر وځي کم اس کم چې هغه کول کسب هغه د زمینه برابر وي زه تاسو اوس مې لوم د موږ د کې یو استاد دی هغه خپل نشو باندې اخته او خپل اندروغله د علاج لپاره ویلو سره چې کوم د هغه استاد د ماشین هغه د نور بیماران لم چې خایتو سوزه هغه سره ملو بلال
څنګه السلام علیکم خیر دی جی وعلیکم السلام جوړ برابر کلاری شکر بلال دا راته وایا چې په د نشو باندې ته څنګه اخته شولې ته خو استاد سړی وي کاریګر خمشر سړی بچی دي خونه د څنګه په اخته شو څنګه په راوخته دا جی ما خپل دکانو بازار کې نو موږ به چې کوم د کار روزګار کولو اکثر د سیزن کې اکثر شپو ورځو کې موږ د شپې کار کولو کنه نو بیا چې کوم د غرنګ یو مرګري الله دې ورته هدایت وکړي هغه چې کوم دی دا غرنګ دغه کو چې را استاد او د یو شی د مانه پیژندلو نشه آیس مطلب مانه پیژندلو هغه ویل چې د یو شی چې هغه لګي اوس کې نو هغه سره انسان یې شي بیا کار ډیر کوي نو دا د وجه چې کوم دی هغه لګي مونږوالو نو هغه زما کوم شوګیره هغه ختم شو نو ما کار چالو کو نو کار سره سره هغه نشم کوو کارم کوو حتی چې دې حتی راغو چې هغه ډیر کارم کولو هغه نه موتو او لک کار ته پاتې شو مطلب هغه ذهن د سرازي چې راز ډیر کار کوم په منځ کې کار نه کیږي دومره کار نو دې د وجه چې کوم دی په دې نشه باندې راولګېدو یعنی ځینې خلک وایي کنه چې زه سټډي کوم الکان سټوډنټان یو یاره زه سټډي کوم د شپې ویښې ما چې دا اوس کوم نو دې سره یې ما کار کوم دا چې غلطه خبره ده دا چې کوم دی نقصان خبره ده دا دماغ خرابوي دماغ له نقصان ورکوي نشه خو دماغ ته لړې نقصان ورکوي او بل دا خبره ده بلال چې ته خو استاد او دا خبره دی وکړه چې یاره سیزن او ماته یو کس شاګرد مثال کې دا وایي چې یاره استاد د آیز وسخه شپې به خوب بیا نه درځي کار به وباسو او ته چې هغه وسخلو بیا عادتي شولې بیا د چې هغه کم کار کولو هغه دې بیا نه شو کولی حتی چې دې حالت ته ورسولی چې هغه خپل کار نه چور منې کړلی او اوس د هسپتال ته ته راغلی پوه شو دلته علاج دپاره او د علاج سره سره تاسو ته بیا دغه هسپتال والا دغه خپل کسب چې کم دی هغه تاسو ته درکړو دغه مخکې نه هم دغه کار یو روان و او دلته به یې کولو د هسپتال سره ماشاءالله زمونږ علاج وشو که نه دې سره زمونږ هغه نشونه فارغ شو دماغ هم کلیر شو اوس چې کوم دی واپس خپل کار باندې راغو او ماشاءالله دا لکان دي دا مریضان دي نو دې تم چې کوم دی ماشاءالله کار خیم لګیم دیم کار کې زم کار کوم او دا کپړې دي دا د مدرسې ماشومانانو کپړې دي یتیمانان ماشومانان دي دا غوي کپړې دي نو ماشاءالله دا غویم چې کوم دی کار وشي دا غویم کپړې تیار شي یتیمانان دي ماشومانان او دلته په دې لکانو چل مزده کی ډیره مننه بلال بس د فاونډیشن د طرف نه دا کار زمينه برابر ده پوه شي ته خو به کې استاد غلې د موږ سره نور سي استادان راشي کنه د کله مریضان دي او د تاسو دغه چل خو دا یو ثواب کار د فاونډیشن حاضر ته ویا بلال استاد ته خو د کپړو استاد کنه دا علاج د څنګه روان دی ویلا سره د کسب د څنګه غده ذهن د وس څنګه د کلاو د کنه ځکه ته خو مخکې خبر او کله چې ما د شروع کوه به د شورمه چې کم کار کول او هم نشو کولای اوس دلته څنګه دلته خوب درځي کنه نه دلته خوب نه راځي اوس خوب مو ختم شوی دی چې خبر برابر سار په مانځه سب په وخت پاسېګو او هر څه برابر ماشاءالله زه سماده بخیم ډیره مهرباني الله تاسو ته منه اوس د خپل مرګري نام پښتنه کوو سره مې دو محمد انوار د کوم ځای د باړې د باړې او څنګه راغلی نشه مخته شوم نشه به دې کوله نشه به مې کوله کومه نشه دې کوله آیس اسکل څومره وخت اسکلی یو کول مې اسکلی دی یو کول دې اسکلی دی او هسپتال ته چا راوستی هسپتال په خپله راغلم علاج ته په خپله راغلی ولې راغلی سیټ شو نشو کې تنګ شوې نشو کې تنګ شو علاج دې څنګه روان دی علاج مې ښه روان دی او ته خو اوس ماشین ته ناسې کین چې دې مرخصتي دي نو بس اوس دا کسب هنر زده کوو ښه د هسپتال کې د علاج سره سره د کسب هم ښیي کسب هم ورته ښیي دا د ماشین والا کسب درته ښیي دغه هسپتال والا د ماشین کسب درته ښیي د کپړو زده کولو څنګه ذهن دې په کار کوي انشاءالله روان شوي آسان ده آسان ده دا ګوره کار و زمینه برابرول دي که نه یعنی انشاءالله د کم از کم چې ستا په ذهن کې کنه یو ټیلر وي هغه بهر به د ورځې څومره جوړې ګنډي انشاءالله دوه درې خو په تا باندې ګنډلی شي درې کنه او نن سبا خو الریډي 1000 روپۍ ریټ دی انشاءالله دوه درې ګنډلی شي 1000 روپۍ او د هسپتال نه مطمئن یې کنه د علاج سره او د کار وغیره د کم زمینه ته برابر کړو څنګه تا تخکاری خدا کنه ده نه خدا خصای مطمئن یم راځي ترې نه انشاءالله او دا بل مرګره دی چې کم ده نه مين څه پښتنه وکړو کنه اوس د خپل مرګري سمېلو څنګه مې دو محمد عمر د کم زوی بوړې د بوړې او ته خو د هسپتال راغلی په خپله راغلی که چېرې وستی نه تره راوستی وم چی پورې راوستی نشه مې کوله لوز دې پورې راوستی ښه دا راته ووایه چې څومره وخت وشول ده یاره 2 میاشتې کېږي 2 میاشتې کېږي ښه دا راته ووایه چې ته خو اوس نشه عادي وتل د نوس ماشین لکه ټیلر خونه دې شروع کړه که څنګه نه بس کار د زده کوی
ها د علاج سره سره تاسو دلته کورم ښایي او څنګه ته خو اصل لکه استوز مولا خورې واسکټ ته شروع کړی دی لکه استوز شوی یې ښه نه څه وخت مې شګردي کړې ده روز ها په پوه یې لګه ناس په څنګه پوه مطمئن یې د استوز نه د استوز چې کم کورې ته ښایي ښه دی خو تکړه او فاونډیشن والا خدا کور تاسو لا ګورې او روان کړی دی دای پوره کړی دی چې د نشه اخته دی چې د بهر وځي کم از کم چې خپل ځون لا هغه مزدوري کول شي چې داسې خوشي ګوره هغه نشي ځکه چې سړی خوشي شي بیا لازمي دغه نشولې بیا ذهن جوړیږي او دا کور زمینه د برابر کړو د نه روزي او کنه ته روزي وسرانه او دا بل مرګره دی څنګه دی دا خره نه د باجوړ د باجوړې څومره عمر دی دا یو 30 کاله وي نشه به کولې ها کومه نشه دی کوله پودر ومسکل او علاج د پر چاره واستې که بخپل راغلی علاج لپاره په خپل راغلی بخپل راغلی ولې راغلی په تنګ شي او ډېر سخت بس ژوند ډېر خراب دی نشو ته ماشو دی د وجه راځي څنګه تنګ شوې و ډېر سخت به هغه به سوره به بس چانه به خبر نو دسته به نشو کې ډوب واره او کس براته لګي او ګډ ور ډېر وي تنګ شوی نو ته خو نشئی او بیا ناس کپړو ته داسې نه چې د خط په ځای د پرتو ګنډلې نه نه بس اوس هم زین ان شاء الله کولا شوی دی لګ ډېر پېښ شوی ها درته وای امزلا چې ته خودل دراغله علاج د څنګه وشو علاج ماشاءالله که خپل مو شو پېښ شوی څومره وخت تیر کړو یو 2 میاشتې تیر کړل او اوس ماشين ته ولې ناسي بس دا باندې چل روز لګوي پېښ بس خا د هسپتال ولا در باندې چلی زګي دا در باندې ولې زګي چې د هسپتال د کار کوي کا نه نه بس دا سو پېښ کار بل کې ځکه بار به خیر نشو د ماشونه بچ شو دا کاروبار وکوي د خیره بار چې نشونه بهر په بچ شو د خپل ټلرتوب دکان ځان ته وځ خپل کار ځان له برابر کې خپل بچي کور مخ خپل ژوندۍ بوزیدې د پاره باندې زګي مطمئن ته هسپتال ولا اول ان شاء الله علاج خطر کوي ان شاء الله که او دا کار چې کم درته خای دا استاد چې کم دا بلال وختي مور سره خبره وکړه څنګه تاسو ته کار خخی او ان شاء الله ذهن دې په چلیږي اولن خبر خبر ده شکر دی او د ورځې څومره وخت راخیږي ورځ یو 2-3 منټه 2-3 پیرام راخیږي 2-3 پیرا کا 2-3 منټه څه شي 2-3 غنټه 2-3 غنټه 2-3 غنټه یو مریض را ورځ راخیږي ها صحیح دی تا څومره زده کړلو ما بس خو پول لګ ډېر عزت کو لګ ډېر غلطی را بغشته خالق لږه غلطی شته دا من ان شاء الله وزي دا ان شاء الله وزي ځان مسکار خپل کار زده صحیح دا بهر نشونه څنګه جوړيږي او کم از کم چې بهر ته وزي کنه چې خپل کار ژوند ځان ته برابر کوي صحیح ده ان شاء الله صحیح مطمئن یې ته اولن څه پیغام لري یار تاخيري د پیغام څه لري بس پیغام دا لرو د عوام ته د کم نشاین نشو ته ماشونه د بچي پېښ خپل مونږ او داسې پیژني ایسه پیدا بګینشته نشو ته ماشو کې جوان د فاونډیشن د طرف نه چې کم مریضون دي دا مونږ دلته کې ناولې دي د هغه د پوره د زده کړې پوره بدا کې د مونږ سره استاد دی تاسو سره به اونګنه دلو ته ټولر سره ویلیم دي او هغه نه تاسو پښتنه مختنه مو کړلې و د خدمت د پوره د نوستي دا اوسم ځکه مې کپړې چې دا لګیا دي او ګانډي دا یمونږ یو مرګره د مفتی صاحب دی یتیم خونه یې دو او دا غو د پوره د فاونډیشن د طرف نه چې کوم دي دغه مونږ دا کپړې ګاندو او دا پوری هغه کوو هغه مونږ دغه هغه ور لاګو کپړې و دا مونږ د فاونډیشن د طرف نه ان شاء الله انداسه به نور کوشش مونږ د فاونډیشن د طرف نه وی ان شاء الله چې مونږ به په یتیمونو او غریبونو باندې به ان شاء الله دغزونه ان شاء الله مونږ د خپل هغه کوو او هغه به کوو دا ول مونږ څخه واستوزون دي خیر سره او دا کسون چې کم دي دغه به مخکې نشي مشه کول الحمدلله تاسو به وینو کسو هغه دای نوستي او خپل کوربور کوي او زده کړه کوي دا به ان شاء الله تاسو نه استوزون وزي په درې میاشتې کې موږ ته خپل په درې میاشتې ټیم ده ان شاء الله ان شونام په مان شول او کوری ګرم شول د خیر اسا او هر قسم کوشش د موږ چې کم دی د خیر اسا مریضونو سره اندغه دی چې دا نه موږ روغ را موږ سړی وزي د خیر اسا هغه خپل بول بشله د خپل د رزق د پر خپل هغه کوي د ماشینونه دي او د لګیو را کپړې ګاندي یتیمونو لا خیر سره لګیاري په او سرونګنه دلو او تر چلو کا لګونه کې راغو مخامخ کوي ته دا غدي وکسو دا د موږ د کپړې دي د یتیمونو لپاره لګیاري ګاندي او دا کم راس کم دی ورځې موږ نه او جوړې او ته جوړې دا موږ نه وزي او د یتیمونو لپاره وزي نو دا موږ خپل کوشش دی د فاونډیشن د طرف نه موږ خپل مهنت دی او په چا باندې دغه کاسونه باندې چې دا کم دا موږ لا روغلي دي په داسې ول کې موږ لا روغلي وو چې هغه د پرجنګالو نه وتی او الحمدلله تاسو په مخامخ دي نو سبا هغه کاسون دي لګیاري خپل کوربور کوي او خپل رزګور کوي او دا ان شاء الله سالو 15 کاسون دي چې دا څنګه هغه شی بیا
بیا دغه نه بعد بیا 15 شپږو کسونو لامبار شي نو دا مونږ لګیا یو دا کاروبار کوي وې کسو او الحمدلله د خپل غنه باندې شوی دي اوس په خپل رزګور په خپل کاروبار کې لګیا دي او دا ارڅ چې کوم دي د فاونډیشن د طرف نه دي الحمدلله نو مونږ دا ویو چې دغه خپل عوام له دا اپیل کوو چې خپل بچي زنو غنه وسوتو او مهرباني دا وکړو چې سوال د کوم چې هر قسم خیال هر قسم هغه پکاو فاونډیشن د طرف نه دا مونږ تاسو لا درخواست دی